سل گزه پلن سل گزه اوږد په دقسې انداز باندې جوړ کړی شو خو قبله خو بیت المقدس وه داسې ده لکه چې فرض کا دا مدینه منوره دا مکه مکرمه ده دغه مدینه منوره شوله المانۍ او هغه دیوال بیت المقدس دی نو بالکل خانه کعبې ته به شا راتله او اخوا بیت المقدس ته به مخ راته یا خو همدې قبله داسې وه شام په دې طرف باندې د مدینې منورې نه په دقسې انداز باندې چې کله به مسلمانان ودرېدل هغه بیت المقدس ته به یې مخ کړ نو خانه کعبې ته به یې شا راغله او بیت المقدس ته به یې مخ راغی یوه دروازه مغرب طرف ته وه بله دروازه دا مشرق طرف ته وه او بله دروازه د قبلې په طرف باندې وه درې دروازې ورته جوړې کړلې بیا چې کله 16 یا 18 میاشتې همدقسې انداز باندې منځونه وشول بیا چې کله قبله بدله شوله نو هغه دروازه چې کومه د قبلې اوس قبلې طرف ته وه هغه یې رابدله کړه د بل طرف ته نه بیا قربان شمه درې دروازې وې مغربي دروازه باب الرحمت او همدغه رنګې چې کومه د مشرقي دروازه چې رسول الله مبارک ورباندې ورداخلېده باب جبریل ورته اوس ویل کېږي دغه باب جبریل په دغسې انداز باندې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم آبادي وشوله چې دې آبادۍ کار سم شو بیا د رسول الله مبارک کور نو په پردي کور کې آباد و ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور کې نو د هغه لپاره د خپل کور ضرورت دی اوس نو بیا د هغې نه بعد رسول الله مبارک حکم وکړه نو دوه حجرې جوړې شولې دوه کورونه دوه کوارټرې وړې وړې څو حجرې څه نه جوړې شولې بس اکثر د کچا و خښتونه او څه د کجورو د څانګو نه داسې انداز باندې جوړې شولې حسن بصري رحمه الله بیان فرمایي چې زه لږ شان غټ شوم نو زما لاس په هغه چت ته رسېده دومره پورې هغه ورکو ټیټې وې ټیټې نو ټیټې حجرې په دغسې انداز باندې دوه جوړې شولې ولې د رسول الله مبارک بیبیانې په دې ټیم کې دوه وې یو بیبي عایشه نکاح شوه رخصتي بیا کېده او بلا سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها دا دوه بیبیانې د رسول الله مبارک وې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها قربان شو په مکه مکرمه کې وفات شوله د دوه بیبیانو لپاره رسول الله مبارک قربان شو کورونه څه کړله دا یې جوړ کړل حجرې خو د مکه مشرقي طرف ته په دې طرف باندې ورته حجرې جوړې شولې او چې کوم هغه شمالي طرف ته په هغه طرف باندې حجرې جوړې وې مغربي طرف او د قبلې په طرف باندې قربان شو حجرې دا نه وې جوړې په دغسې انداز باندې هغه اندازه روانه وجي بیا چې کله د ولید ابن عبدالملک دور راغی نو هغه بیا حجرې ورانې کړلې او په ټوله په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې شاملې کړلې ابو امامه رضی الله بیان فرمایي هغه وایي چې جی ارمان چې د دا نه ورانې کړې چې ټولو خلکو ته پته لګېدلې وې چې رسول الله مبارک قربان شم د دواړو جهانونو سردار او د هغې باوجود د هغه کورونه چې کچو خښتونه جوړ بله ور باندې د کجورو هغه چت پروت او همدغه رنګې د ګېټونو په ځای باندې به ټاټونه او د سرمنو د هغه راځوړندوي ورونه چېرته وو دا د هغوی زندګي ساده آباده زندګي خیر په دقسې انداز باندې دا قربان شمه را روانه وه رسول الله مبارک دا آبادي وشوله مسجد نبوي قربان شمه جوړ شو او همدغه رنګې قربان شمه چې کومه د څه د کمې د حجرې وې حجرات هغه هم قربان شمه تیار شول رسول الله مبارک به چې څومره اندازه به څومره به ضرورت راته اوس خو پیل دوه جوړه شوې بیا به یې لږې هغه ځای به یې جوړوه په دقسې انداز باندې مسجد نبوي را روانو چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور شو نو په دې کې خو وخت تېر نو بعضې د کجورو هغه ونې د کجوري لرګي خو داسې مضبوط لرګی نه دی اوس لرګی دی چې اوبه یې وایي خبره خلاصه په دغسې هغه کمزورې شوې وې نو هغه ورستې شوې وې کومې ستنې به راوغورځېدې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نورې ودرولې څه غټوالې پراخي پکې را نه وسته 100 ګزه داسې 100 ګزه پلن او 100 ګزه اوږد دا جومات بعض روایاتو کې 63 ګز راغلی 63 ګز پلن او 63 ګز اوږد خو ما مسجد نبوي آبادي دا دوه کرته شوې ده یو کرت هغه ړومبي ځل باندې شوې 63 بیا لږه غټه کړې ده چې کله غټېدله نو رسول الله مبارک وایي هغه یو صحابي و هغه ته یې وایي چې دا ځای موږ ته راکړه هغه ډېر مجبوره و هغوی رسول الله مبارک زما مجبوري ده خیر بیا ورنه عثمان غني رضی الله عنه هغه ورنه واخېسته یا چې کله دوی عثمان غني رضی الله عنه گیر کا او شهید کوی نو بیا وایي خلکو ته چې ظالمانو په هغه جومات کې مې تاسو نه پرېږدئ چې زه پکې 2 رکعته لمونځ وکړم چې هغې غزمکه ما اخېستې وه خیال خو مرته دی په دغسې انداز باندې قربان شم ابوبکر صدیق رضی په دور کې ساده آباده جومات عمر فاروق رضی الله عنه دور چې راغی نو په 7 هجري کې بیا دا خلک نجیب ډېر شوي صحابه کرام ډېر شول نو خلک به راتلل بعد نو جومات ورباندې تنګ شو نو بیا د مشرق طرف ته او همدغه رنګې شمال طرف ته خو هغې طرفونو ته خو غوسه وې حجراتو د بیبیانو هغه یې وران نه کړل نو د قبلې په طرف باندې او همدغه رنګې د مغرب په طرف باندې دا جومات وخوا یو لږ غټی کړو خو جوړه خو مقصې ساده آباده بیا چې کله د عثمان غني رضی الله عنه دور راغی نو هغه بیا د جومات د کچو خښتو په ځای باندې د نقشدارو کاڼو نه جوړ کړ او د کجورو د کمې ستنې دوی ودرولې وې د هغې په ځای باندې نقشدار کاڼې ودرول یو زبردست اعلی جومات یې جوړ کړ بعضې تاریخ اسلام دا هم لیکلي دی چې جی د سرو زرو اوبه یې ورته ورکړې
یو نقشدار جماعت جوړ کړ. یا صحابه کرامو په دغه باندې ډېر څوک طعنونه ور باندې وکړل او اعتراضات ور باندې وکړل چې تاسو د رسول الله مبارک جمعه ساده باندې او تاسو نقشدار جمعه جوړ کړه. دا ولې هغه ورته چې ما د رسول الله تاسو ما پس خبرې ډېرې وکړې خطبه ویله وای ما د رسول الله مبارک نو ورېدلې چې د الله پاک د رضا لپاره جمعه جوړ کړي چې د الله پاک رضا ور باندې طلب کړي د دې پشان الله پاک ولا په جنت کې ور کوي. یا په دې ورته شت د دې پشان ولا الله جل پسونه خسته جوړ کړه او خسته زي الله جل جلاله در کوي. نو خیر چې کله په دغه سي انداز باندې عثمان غنی رضی الله عنه یو بل خبره بیا وکړه چې رسول الله مبارک په دور کې په حجرات د خلکو کورنه کچو هغه سوي تاسو خپل کورونه آباد جوړ کړی خیسته نقشدار جوړ کړی او دا الله پاک کور داسې کچا او هم دا قرنګ ساده بادا دا فن نه کوي مړوي. خیر ډېر نقشدار جوړ کړ د رسول الله مبارک په دور کې چې کوم جمعات او هغه نورم کولاو کا او هم دا قصې زبردست انداز باندې جوړ کړ. صحابه کرام فلاړ د مکه مکرمه نه لاړ مدینه منوره ته خپل کورونه پرې غوستل شول پلان ورونه اکثر پاتې شول ترونه پاتې شول خپل خپلوان پاتې شول. نو د صحابه کرامو ترمنځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤاخات او بایچاري ورورولي جوړه کړه. خو دوه ورورولي شوي دوه مؤاخات شوي دي یو د مهاجرینو ترمنځ یو بیا د مهاجرینو او د انصارو ترمنځ. یو رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې کړی دی مهاجرین خو چې کله دی په مکه مکرمه کې چې مسلمانان شول خپل منځ کې ټول سره دشمنان شول مسلمانانو ته بیا ټول ورته بل واشول. رسول الله مبارک د دې په منځ کې مواخات وکړ. ابو بکر او د عمر ترمنځ ورورولي وکړه چې تاسو دوه سره په خپل منځ کې ورونه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او عثمان غنی رضی الله عنه ترمنځ دې په منځ کې ورورولي وکړه. علي رضی الله عنه ته ورور ورنه کړ ډېر خپاشه ورته وایي ته زما ورور نو د رسول الله مبارک او د علي رضی الله عنه ترمنځ ورورولي وکړه. په دغه د مهاجرینو ترمنځ خپل منځ کې شوی دی. خو چې کله بیا مدینه منورې ته لاړل نو بیا خو ارسه پاتې شول. نو شپږ میاشتې بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د 45 مهاجرینو او د 45 انصارو ترمنځ مواخات او ورورولي دا قائم کړله. او داسې ورورولي چې بیا انصارو داسې ورورولي پاللې ده چې د هغې مثال به څوک پیش نه کړي. خپل ځمکې ټول هر یو شی ورسره نیم او الله جل جلاله قرآن مجید کې آیات مبارک را نازل کا چې جی دا انصار دا چې دوی سره ورونه شول الله جل جلاله دې بایچاره او ولایلا دومره وجود ورکړ چې یو بل به میراث له والذین آووا ونصروا دغه آیات مبارکه الله جل جلاله بیان فرمایي اولئک اولیاء بعضهم بعضا دا د بعض اولیاء دي یا مرتدی و ورثه دي دا دغه حکم الله جل جلاله منسوخ کا. بیا صرف انما المؤمنون اخوه مؤمنان سره په خپل منځ کې ورونه سره مؤاسات اندانګي چې کومه خیر ښېګړه خپل منځ کې پاتې شوله میراث بیا راغی حق د مواخات نه صرف نسب ته قربان شو منتقل شو.